نوم ډاکټر عزیز الرحمن دی. زما تعلق ضلع سوات نه دی او زه په سیمز کې ایز انچارج او کنسلټنټ کار کوم ډایبټالوجست. زما سپیشلیټي چې ده هغه د شوګر او هغې سره تړلي د ګردو د زړه د پښو دا ټول مرضونه دي. خپل ایجوکیشن ګریجویشن بیسیکلي خیبر میډیکل کالج پېښور نه کړی مثلا 2000 کې. د هغې نه پس زه لاړم خپل پوسټ ګریجویشن ما یونیورسټي آف ساوث ویلز هغې کې ما ډپلوماز وکړه، بیا مې ایم اس سی ډایبیټیز وکړو. د هغې نه پس خپل سروسز ما کړي دي په یو کې کې. آخري 2-3 کاله ما په میډل ایسټ کې ایز اسوسییټ پروفیسر ډایبیټیز کړی دی. اوس ما سیمز جوین کړی دی ایز کنسلټنټ ډایبټالوجست. سپیشلی زه د ډایبیټیز په حوالې سره به وایم چې دلته زموږ سره ډېر افیشنټ او ډېر ښه فزیشنز دي، ډاکټران دي او انفارچونیټلی پیشنټ انګیجمنټ چې دی هغه دومره پراپر نه دی. زه په خپل بیهاف باندې ایز ډایبټالوجست دلته ما ډېر پیشنټس داسې وکتل چې شوګر له راشي علاج له او هغه ته مسلې په ګردو کې په سترګو کې او پښو کې شروع شوي کوم چې د ډایبیټیز لیټ سټیج اپلیکیشنز دي. د دې اپلیکیشن په وخت باندې علاج وشي نو د هغې به دا فایدې چې مریض ته به کم سے کم ارلی سټیجز کې به ورته دا مسلې نه جوړېږي. سیمز چې کله جوړېدو هغه وخت کې د دې هغه کنسپټ داسې و دا به یو عام هسپتال نه وي، دې کې به ډېر اډوانس ټیکنالوژي به یوز کېږي او سټیټ آف د آرټ بلډینګ به وي او فیسلیټیز به وي. ما خو په خپله ویل چې الله دې کړي داسې وي، خو لکه دغه به نه یقین به پوره نه و، ځکه چې دومره های سټنډرډ فیسلیټیز د یوروپین سټنډرډ د امریکا کله چې زه په خپله رالم او فزیکلي ما ولیدو کوالټي اف سروسز مې ولیده، پیشنټ کیر مې ولیدو، نو زه ډېر زیات سیټسفاید شوم.